زو سامعین و مسلمانان ورونو ما ستاسو دوڑان دی در رمضان المبارک متعلق بیان شروع کړو او دی میاشتي چې کم برکات او خصوصیات کم عظمت شرافت او کرامت او بیا د قرآن عظیم الشان او د رمضان په مابین کې چې کم خصوصي تعلق او د هغې متعلق ما ستاسو د وړاندې مختصر وضاحت کړو. د رمضان المبارک میاشت دا د برکتونو د رحمتونو میاشت ده. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې پر رمضان المبارک کی دومره ډیر برکتونه نازلیږي چې د باقی ټول کال د برکتونو نسبت د دې میاشتې د برکتونو سره داسې هم نه دی لکه د سمندر چې د یو څاڅکي قطرې سره وي. یعنی د دې میاشت برکتونه دا د ټول کال د برکاتو او د رحمتونو نه زیات دي. یعنی ټول کال کی چې څومره برکتونه او رحمتونه نازلیږي دا ټول یو طرف تکا او د رمضان المبارک برکات چې کم خصوصی پر رمضان المبارک کې نازلیږي هغه بل طرف ته د ټول کال د یولسو میاشتو برکتونه د رمضان المبارک د میاشتې د برکتونو په وړاندې داسې دي لکه د سمندر په وړاندې چې یو څاڅکی وي. دا قول د حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله دی. اوس مونږ تاسو اوریدل چې د رمضان برکات انتهایی زیات دي انتهایی سیوا دي نو د دغه برکتونو رحمتونو او پدې کې د مغفرتونو حاصلولو د پاره یو څو شرایط دي. دغه شرایط چې په چا کې موجود شو هغه به د رمضان المبارک د برکتونو نه فیضیاب شي د دینه به مستفید شي په دغه خصوصي رحمتونه نازل شي خو چې کله دی د دغه شرطونو خیال وساتي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې په رمضان کې د الله پاک رحمتنا او برکتنا د تیز باران نه هم زیات راوریږي. څنګه چې تیز باران د هر سیز سیراب کوي او هر لوخه چې ورته کېږدي نو په هغې کې اوبه جمع کېږي داسې رحمتونه او برکتونه په رمضان کې هم نازلیږي. خو که تاسو سوچ کړی وي دا یو لوښی دی او دا د باران ته دا شان کېښوده نو که باران کم هم وي نو امکان شته چې دا لوښی مکمل ډک شي. خبره پوهېږئ دا لوښی دی داسې کېښوده مخامخ نو دا ډکېږي یا یو ځای کې یو پایپ دی هغه لیک شوی دی د هغې نه یو څاڅکی اوبه راغورځېږي او هغه یو څاڅکی چې کم دی 15 منټه بعد راغورځېږي تا ورته دا لوښی کېښوده نو دا امکان شته چې دا لوښی ډک شي خو صحیح دی کېښوده. اوس که چېرته کې تا دا راواخیستو داسې الټا پړمخې او الوړې دی کېښوده نو تر قیامت پورې چې باران وریږي دا به ډک نشي. ډک بشي امکان شته نشته ګوره ځکه دا الټا پروت دی دا الوړې پروت دی
دا په پړ مخې پروت دی نو لہذا د دې ډکېدل ناممکن دي دغه رنګي د رمضان المبارک د رحمتونو مثال د تیز باران په شانته دی تیز باران به تاسو کتلی وي دې موسم کې وي یو شی برا شو دومره انتهایی تیز وي چې 10 منټه باران اوریږي نو بالکل خړونه روان شي هر ځای کې ډنډ ودرېږي نو رمضان المبارک کې چې کم برکتونه او رحمتونه نازلېږي هغه د تیز باران نم زیات دي نو باران په هر هغه لوښي کې جمع کیږي چې کم مخامخ پروت وي او رمضان المبارک رحمتونه هغه چاته حاصلېږي برکتونه هغه چاته حاصلېږي چې د هغه د زړه لوښی د رمضان المبارک د برکتونو ته سیده پروت وي او صحیح پروت وي ګوره د ځان ورته برابر کړی وي نو بیا د رمضان المبارک برکتونه دته حاصلېږي مثلا د رمضان المبارک روزه ونیسي او د آدابو پورا خیال وساتي بیا الله ته ودرېږي ماسخوتن 20 رکعات تراویح وکي بیا دې تلاوت وکي بیا ذکر وکي درود پاک وای تسبیحات وای سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای دا قرانګي استغفار وای د کلمې طیبه ذکر وکي او د ټولو نیکو اعمالو سره سره د ګناهونو نه ځان وساتي نو د زړه با د رمضان المبارک په برکتونو باندې سیراب شي او کله چې زړه سیراب شو نو د باندې چې کومه زندگی آینده راتلون کې د دک ټول زندگی به د بیا بهترین تیریږي ځکه دا سیزن دی اوس د رمضان المبارک میاش د نیکو ګټلو یو بهترین سیزن دی نو دی خپل زړه سیده کوي روزه په اخلاص سره نیسی او دا سوچ به وی چې دا د الله د طرف نه حکم دی په ما باندې فرض دی دا زه پورا کوم او بیا د دې چې کم ظاهری آداب دي کم باطنی دي داغه خیال بساتی دا آداب روز سره روان دي مستقل ان شاء الله او کچرته کې د زړه لوخه الټوي سمز معنا یعنی دی بغیر د عذر روزه خوري بغیر د عذر یاد ساتي چې چا یو روزه قصدن عمدن اخړلا نه بیماری وا نه په سفر کې او نه عذر وی خړلا او دې سبان بیا شروع شو ټول عمر روزه تر مرګ پورې اونیسی دا ټول روزه چې را جمع کی چې کوم روزه خړلې دا د هغه اجر نشي پورا کوله دا دومره زوی مګونه ده الله دې موږ تاسو باندې رحم وکي او کچا روزه او خړلا قصدن عمدن او بیا بریتم توکل چې خمه او کچو می خړلا نو په دې سره دنه چې د ایمان اوته او د دایره د اسلام نه خارج شو ځکه د الله حکم ته سپک او قتل د الله د حکم توهین وکا نو بغیر عذر روزه خورل دا گناهی کبیره ده او که حلال غنی سړی په کافر کیږي یا دغه یو سړی خو روزه نیولې ده خو لیکن د ګناهونو نه ځان نه ساتي روزم دا او ګنام کوي روزم دا او ګنام کوي روزم دا دروغم وي روزه دا غیبتم کوي روزه دا خلکو له دوکم ور کوي نو دا هغه کارونه دي چې دا د روزه سره سړي مناسب نه دي عام اوقاتو کې دې ځان ساتل پکادي خصوصا بیا پر رمضان کې خو ډېر ځان ساتي رسبه یو مسله راشخه د هر زی یو جدا خصوصیت رورا مثلا مونږ تاسو د مسجد کې په جمع باندې مونږ کو نو دا یو په 20 باندې ده پوهه په خبره د جمع مونږ جمع سره د چوک یو په 20 باندې ام دغه مونږ مثلا د ماسخوتن
مونږ او تاسو دا منز الله پاک توفیق راک په مسجد نبوي کې وکا نو دا یو په 50,000 دی بیا منځو مغه دی خو چې زی بدل شو نو اجرم زیات شو پوهې په خبر او دغه د ماسخوتن منځ مونږ او تاسو په مکه معظمه کې مسجد حرام بیت الله شریف کې وکړو خانه کعبه ته مخامخ نو دا بیا یو منځ په 1,00,000 باندې شو څومره فرق راځي دغه رنګي د رمضان المبارک په میاش کې منځ کول نفل دا د فرض درجه لري عام اوقاتو کې فرض پر رمضان کې نفل دا یو برابر دي بیا عام اوقاتو کې اویا فرض رمضان کې یو فرض دی ادا کړل دا دواړه یو برابر دي بلکې د رمضان فرض تینا په درجه کې پورته دي نو د کرنګي پر رمضان کې ګناه کول د دې درجه پورته کیږي ګورا په خبره عام اوقاتو کې دی ګناه وکړلا نو هغه جدا ٹھیک شو کنه او چې پر رمضان کې دی ګناه وکړلا نو دا اویا چند زیاتی ګوره دې تم سوچ پکار دی الله پاک دې موږ تاسو باندې رحم وکي الله پاک دې موږ تاسو په صراط مستقیم روان کی نو که یو سړی بغیر د عذر روزه خوري ډیر خلک هیڅ عذر نه وی ګور روزه خوري یو خو یو سړی سخت بیمار دی اوس خدا سره چې موږ تاسو ځان تاسو نه کړي چا په سر درد وي بس خیر زه بیا به کزای روړې درد چا وی دی په سر درد دی پوهه معمولی ټمپریچر وی نه دا صحت ته سړی ورسیږي چې د روزې د وجنا د یو اندام کار پریک دی یا هلاکت ترسیږي نو دک ټیم کې د رخصت دی بیا دسره رخصت دې دارو جمع د کې د دې بیا قضایي وروړي خاصه صرف لک شانتي زکام او یا لک شانتي په سر باندې درد راشو یا معمولی تبر راشو هغه ته نو دانه د پکار ګورا دې سيزونو کې ډیر احتیاط پکار دی بل هر چانه به د مسلې تپوسم نه کې ګورا ډیر خلک په مسلو نه پويږي دور داسې دی هر سړی نه پويږي مسله باندې ګورا دا سه پویا کس نه به تپوس کې چې تا ته پته چې دا په مسله پويږي او دې ماته صحیح خبره کوي حق خبره کوي راته او دې د الله د دین په باب کې د چا لحاظ او پروا نه ساتي نو انا بس کار برابر وي نو بغیر د عذر اګه چاته عذر وونه بس بیا روجي کې رخصت دې درته او یا د ګناهونو ځان نه ساتي نو د رمضان د آداب او خیال چې نه ساتي نو د دې رحمتونو او برکتونو به بیا حاصل کی نشي حاصلوله اوس د رمضان المبارک په میاش کې یو بل برکت وګورا علامه ابن جوزی رحمه الله د یو کتاب د بستان الواعظین هغه کې یو خبره لیکلې ده وی د کال د 12 میاشتو مثال داسې دی لکه د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد د یعقوب علیه السلام سو اولادو 12 زامنی وو سو 12 زامن او په دې 12 زامنو کې ورته زیات ګران حضرت یوسف علیه السلام دا په ډیر ګرانو یوسف علیه السلام هم پیغمبر دی بیا پلارم پیغمبر دی حضرت یعقوب د حضرت یعقوب پلار دی حضرت اسحاق اغم پیغمبر دی د حضرت اسحاق پلار دی حضرت ابراهیم خلیل الله اغم پیغمبر دی نو 12 زامن او ګران زوی ورته سو حضرت یوسف علیہ السلام نو دا کم یول زامن چې وونو دی دا سوچ او فکر او مشوره وکړه چې مونږ ځان ته د پلار توجه راوړو چې مونږ سره محبت کوي پوهه په خبره نو دغه توجه راړول د خپل پلار ځان ته دا ښه کار دی خو لیکن اغي ول لار چې کوم اختیار کانو اغلار ټیک نه و نیت صحیح خو لار ټیک نه و دا سیو چې حضرت یوسف علیہ السلام د پلار د مخ نه لری کا وګدا واقعیت ان شاء الله چرته مکمل او ش تفصیلی به درته بیا وایم او پدې کې د امت مسلمه د پاره تقریبا 100 مسائل موجود دي مختلف بهر حال
حضرت یوسف علیہ السلام جدا کړ پلارنا نو حضرت یعقوب علیہ السلام بدومره جړل ورپسې چې د سترګو نظر لاړ وابيضت عیناه من الحزن فهو کظیم ډیر بخفو خو یاد ساتي علماء لیکلي دي مورخینو بعضی چې 18 سال جداو بعضی لیکلي دي چې دا جدائی 40 سال وا بعض علماء لیکلي چې جدائی 80 سال وا الله اکبر چې کله دوی ملو شو دلته یو خبر ارته کوم دا خپل ځان ته بیا لږ سوچ کوي چې الله پاک مو تاسو سره څومره محبت کوي کله چې دوی دواړه ملو شو نو ډیره اوږده غاړه یو بل لور کړله بعض علماء لیکلي چې د ډیره خوشاله د وجنه بهوشي را لور باندې نو حضرت جبرائیل علیہ السلام دا منظر کته الله پاک ته عرض وکي یا الله خپل منس کې خود دوی ډیر زیات محبت دي دین زیات محبت شتا وي آو وی دین زیات محبت زد خپل آخری پیغمبر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو گناهګار امتی سره کوم ما تعالی خو الله پاک ډیر لوی مقام را کړی خو مونږ ځانو نه پیژند ځانم غرق فضولیاتو کی خوشی تشی ګرځېدو کی پدې کې امزان غرق الله دې موږ تاسو باندې رحم وکي د نبی عليه الصلاه والسلام امت خو الله پاک ته ډیر ګران دی او کده ځانو پیجند خپل مقام او شان او پیجند بهر حال او حضرت یعقوب علیہ السلام نه حضرت یوسف علیہ السلام چا جدا کړو خپل زامنو جدا کړو خو څوک به دا خبره ثابت نکي چې حضرت یعقوب علیہ السلام خپل زامنو ته چرته خیری کړی دی ګورا نو یو مسله دا ثابتېږي اے والدینو که چرته کې ستاسو بچي بدعمل وي تعالی تکلیف ورسي پام کوه چې خیری ورته نه کی ګورا که خیری دیو کې بچي تبا کیږي موږ تاسو خو بیخي نه کو ورته اکثر والدین چې کم دي ډیر خلک یو نه کو ورته خیری خان کو ورته نه کو بالکل اخو الله دې موږ باندې رحم وکړي نور خلک کېمه شي ټرک دی وا ټراله لاندې راشي موټر سایکل نو غورځيږي پلاستیک باندې راغون شي ډاټسن در باندې وګرځا سمندر کې ډوب شي الله دې نېستو نابود کا الله پاک دې غرق کا دا مند خیری کی کنه کیا او چې کله غرق شي اپ ګولو باندې والوزي 15 ډزاو لګي دا خیری دې د زنانو کوي لګي او چې کلو لګي کنه نو بیا سر ته ناستې چغي سوري وي دا خو تاویلو چې د ګولو نو دي تاخيري کول چې ټرک لاندې راشي نو دا خو پته نه لګي بعض ټیم داسي چې هغه ټیم کې هر دعاویو که بد دوای دواړه قبليږي نو والدین ډیر زیات احتیاط کوي خپل بچو ته بخیره نه کوي ډیر خلک دا خیره کوي کدی صرف او صرف زیات نه یو افته شپې را پاسې دو یو 2 رکعات نفل وکړه او د خپل بچو د پاره د خیر دعاګانې غوښتلې دا بچي به ټول په صراط مستقیم روان شي نه کوي موږ تاسو په دې مخلق وګي چې د خپل بچو د پاره دعاګانې وکړو ډیر زما مشاهده او تجربه نو شزاغه خبره کوم چې کومه ماته معلومه اسی هوایی دا پیس غونډاري نه غروم ګورا نو نه کوي والدین الا ماشاء الله داسیم بیاشته چې مور په مصلی باندې ناشتي د خپل بچی د پاره دعاګانې کوي یا الله نیک عمل کوي الله پاک نیک عمل کوي بیا داسې والدین مشته پلار مشته چې د بچی د پاره د خیر دعاګانې کوي او داسې ممکتلی دي چې پټکې داسې پسر کړي کنه راوالی په دې ځمکه راو غورځي یا الله زما دا بچی تبا کی نو څه ګټو که بچی بیا ډیر خلک ورپسې ټوپۍ راو غورځي د سر نه په مسجد کې یا الله بچی مې تبا کی دا ډیر ګور خطرناک خبره ده او د پلار خیری ډیر زر لګي نو والدین تم نصیحت کوم چې بچو ته خیری مکوي او اینو جوانانو الله دې تاسو په صراط مستقیم روان کی تاسو تم التجا کوم درخواست درته کوم چې د مور او پلار نظر ماخلي خدای ته وګورئ خدمت وکړئ قدر وکړئ خیال وساتئ الله پاک دی
مونږ او تاسو د دین نه خبر کیو الله پاک دی چې کم مونږ او تاسو د دین نه خبر کړیو کوم مسلې اوریدلې دي الله پاک دې د عمل توفیق هم را نصیب کړي. بهر حال خبر را نوګد شو. نو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سو زامنو دولس دا سلور تا الله پاک معافی وکړه دی یولس ہوتا سوتا یولس زامنو تا د چا د خاطره د حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د خاطره چې حضرت یوسف علیہ السلام ورته دعا وکړه او معاف کړل نو الله پاک ټول معاف کړل. نو د دې یولس سرونو بخنه د حضرت یوسف علیہ السلام په دعا باندې وشو. نو اومدک رنگي په دې یولس میاشتو کې چې چانه کمه خطاګانی شي د رمضان په برکت ورته الله پاک دا ټول خطاګانی معاف کړي. څومره لوی مقام دی. الله دې موږ تاسو د دغه مقاماتونه خبر کړي. الله دې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کی چې دغه بهترین میاشت را روانه ده چې موږ تاسو ورته ځان تیار کو عبادت تم لو تړو ګوره آیو سکندم پدې کې فضول تیر نکو ګوره هر یو د دنیا کارم چې کو ګوره پدې نیت باندې د شرعي اصول مطابق موږ تاسو کو نو زموستا 24 غنټه په عبادتو کې راځي ګوره. یو سړی بداوي چې زه خو مزدوري کوم رزق ګټما نو رزق ګټلو باندې خو پابندی نشتا کشتا نشتا ها رزق ګټلو باندې پابندی نشتا. نبی علیہ السلام فرمای الکاسب حبیب الله دا حلال روزی ګټون کې نبی علیہ السلام فرمای دا د الله دوست دی دا الله حبیب دی. نبی علیہ السلام ته یو صحابی رااله لاس ور سره ملوک دا هغه صحابي دا لاسونه ډیر سختو. نبی علیہ السلام فرمای لاسونه خو ډیر سخت دي دي جنو کې موړې را پیدا شوی دي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچو د پاره بل چواما حلال مزدوری کوما دا پتا باندې د بچی حق دی ګوره تربیت بهم کې داغه د پاره به مزدوریم کې خیال بم ساتي نو دا باندې حق دی دا حلال مزدوری. نو د خپل بچو د پاره علما لیکي روایتو کې راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې صحابي لا سونه راپورته کو داسې خلک او وی فرمایل چې زستا په دې لاسونو باندې فخر کوم چې ته په حلال روزي ګټې. نو چې کوم روزي ته ګټې رزق ګټې او دا په شرعي او خستا او صحیح طریقې سره وي دا عین عبادت دی ګوره. تجارت عبادت دی خو چې د خیال او ساتي د آداب او لحاظ او ساتي او کته پکې دوکې کې مسلمانانو نصر منو باسي نو دا کار ګوره غلط دی. بیا تبا حرامي روپے ډېر وګټي خو لیکن برکت به نه وي بیا به ختمي درنه. نو د دې میاشتې د آداب او خیال بساتو. وسچا چې د رمضان د آداب او خیال ساتلې دي الله پاک اغیلا په دنیا کې انعامات ورکړي. علماء یو واقعي لیکلي دا او واقعیا دا سیدا چې 13 زمانه کې یو مجوسی وو. سوکو مجوسی هغه کس ته ویل کیږي چې هغه آتش پرستی د اور عبادت کوي. نو دا مجوسی تاجرو په دکان کې ناستو ګوري چې زوی را روان دی او لاس کې ور سره د خوراک سيزونه دی لګیا دی خوراک کوي او میاش د رمضان المبارک دا. نو دا مجوسی را وړاندې شو د خپل زوی له سپېړه ورکورته اے بچیا تا تخپته دا چې د مسلمانانو د عبادت میاش شروع شوه د رمضان المبارک شروع شوه دی. اگر چې مونږ مجوسیان یو د اور عبادت کو خو لیکن د رمضان المبارک د میاشتې او د مسلمانانو د عبادت د میاشتې خیال ساتل پکار دی. بیا داسې کارونه کې زوی وهلو سپېړه ورکورلا وی وهلو او خوراک ته واخست چې لګه حیاو کا دغه مسلمانانم د بازار کې دي دا غیرو جدا او ته لګي خوراک کې لګه مو د بعد
دغه مجوسی دا مړ شو وفات شو د وفات نه بعد د بغداد یو عالم دای په خوب کې ولیدلو داسې حالت کې ولیده چې دا په جنت کې و چرته جنت کې و دا عالم ورته حیران شو او ورته ګوري چې دا سړی څنګه جنت ته راغله اتنه تپوس کوي الست كنت مجوسیا آیا ته مجوسی نه وې نو بیا څنګه جنت ته داخل شوی جنت ته خو مجوسی انسان آتش پرستا جنت ته نشی راتله دا حال را توایا جنت ته څنګه راغلی هغه ول جواب ورکړي بلا ولكن لما حضرت وفاتي أدركني الله بالإسلام دا ول جواب ورکړي او ز مجوسیوم خو لیکن چې کلا زما د مرګ وخرا نږدې شو الله پاک را تا دین اسلام را نصیب ک په جبه باندې می کلمه جاری شو ما او لا اله الا الله محمد رسول الله ما کلمه ویل دا د مرګ نه لک سات وړاندې ز مسلمان شوه ما په دین اسلام کې داخل شوما الله پاک راتا ایمان نصیب کا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې شمارم دغه عالم ته تپوس کوي چې دا دومره لوی انعام دا دومره لوی نعمت در ته پس باندې ملو شو دی ول جواب ورکړي له احترامي شهر رمضان وی دا لوی نعمت ما ته الله پاک د رمضان المبارک د میاشتې د احترام په وجه باندې را نصیب کا ما د رمضان المبارک د میاشتې قدر وکا خیال میں وساتلو خپل بچیله می سپیړه ور کړی وا چې لږ خوځان کې حیا پیدا کړي مسلمانانو د عبادتو میاش د لحاظه خوراک مکوا وې دق ادب می اوکا د دې ادب د وجنا الله پاک ماتا ایمان نصیب ک او زاد مسلمانی په حالت کې وفات شوه ما د مسلمانی حالت کې نو چې مونږ او تاسو له ګوره د عبرت یو لوی مقام دی ښا یو مجوسی چې د اور عبادت کوي د سې عبادت کوي د اور او هغه د رمضان المبارک احترام وکي سيو کی احترام وکي قدر وکي د هغه تعظیم وکي اوس د خلک بعضی پیدا شوی دي چاغوی پر خله یو خبره جاری ده هغه وی تعظیم د غیر الله وی دا شرک دی سدي شرک دې موږ په آرام شرک پیژنې په خودي دماغ دې کار کوي پیژنې نه چې شرک ستوي خو بس خله په دې عادت شوی دا الله دې موږ تاسو باندې رحم یاد ساتي تعظیم د غیر الله دا شرک نه دی دا خلق نه پوهه دي یا خو عناد راخستی دي او یا ګرمۍ وهلي دي ګوره الله قرآن کې فرمای ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دا څنګه دوی قرآن نه دی ویلې دی خو لیکن دغه ځینو کې بیا سترګې پټي اصل کې د دوی چې کم دی د قرآن د آیاتونو سره نه لګي ګوره قرآن کې الله فرمایي چې چا د شعائر الله تعظیم وکړه دا د خبره دلیل دی چې د پزړه کې تقوا موجود ده د شعائر الله تعظیم کول دا د زړونو تقوا ضروره ته کم خو روان شو دومره عناد را واخستې چې تعظیم د غیر الله له شرک وي الکه یاد ساته مونږ تاسو به د خپل پیغمبر احترام کو کنه وکړو ها اوس پیغمبر غیر الله دی کنه دی ها الله مونږ ته وایي قرآن کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا پیغمبر تعظیم نه دی
چې داغه په आवाज باندې بخپل आवाज نه پورته کی ولا تجهروا له بالقول داغه سورته حجرات کې راغلي دی غوځو پویږي قرآن صحیح ویلې وی نو یاد ساتي تعظیم د غیر الله دا شرک نه دی بلکې مونږ او تاسو با د مور او پلار قدر احترام کو د غي تعظیم بکو د قرآن تعظیم بکو د مسجد تعظیم د قرنګ د رحیل تعظیم د مشر قدر عزت احترام تعظیم دا ټول آداب دی ګورا نو یاد ساتي د سړی د مجوسی د رمضان تعظیم وک خیال او ساتل احترام وک قدر وک امدغه خلق دی بیا او کس ورترا چې خلک ورغاړو زی ددک ور سره خلک ملوم شي ځان ترانیز دی کینو داستا تعظیم چوکنو دا شرک نه دی بیا الله دې پوي کا نو دا بزاس یو دور راغله چې بل د پاره مسله کو نو یو شانیو چې ځان د پاره کو بل شانی مسله مګه دا پوهه په خبره او کا کار ماو کا نو پس ما ټاپه لګي او کا تاو کنو خیر دې سم نشته د سې خلکو نه کلو تختې ده ځان د پاره د شرک تعریف کې یو شانی کې زما د پاره بل شانی کې لکه د خدای انصاف دار پیغمبر صلوات و سلام خو 23 سال مهنت کو چې خلک د کفر او د شرک نه رو باسي مسلمانان کی او ته لګیا شوی سم د مسلمانان مشرکان کې دا انصاف دی نه نو یاد ساتي دغه مجوسی د دین د یو رکن د اسلام د یو رکن چې رمضان المبارک دی داغه تعظیم وکا داغه قدر وکا خیال او ساتلو هغه ته الله پاک ایمان نصیب کا نو چې سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی د الله بنده دی پینځه وخت مونږ کوي تلاوت کوي ذکر اسکار کوي هغه د روزه تعظیم او کیو قدر او کینو الله پاک به کم مقام ور کوي تو پھر خالی جگہ پر کریں دا ساسو په ذمہ دا خالی ز استاد وډه کوي چې الله بدل کم مقام ور کوي او دته به کم انعامات ملاويږي الله پاک دې مونږ او تاسو کې قدر را پیدا کړي الله پاک دې مونږ او تاسو په صراط مستقیم روان کی سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین درود پاک اوای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات